الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عام طور باندې په اختتامی موقع د قرآن پاک د ناظری د حفظ او د ترجمه دا درې سورتونه دا پاتیشي او پدې کې ټول خپلوان محلدار او د خلکو ته دعوت ورکړي شي په دې وجه باندې چې دا خلک هم په دې ثواب کې شریک شي. دا ټول کال مهنت وشي کوشش وشي او د هغې نه بعد ثمره په اخره کې چې په دې وخت کې د ختم نه بعد فرشته د دعا کوونکي په دعا باندې آمین وایي. دا د دعاګانو د قبلېدو یو موقع وي. د دقې وجې نه د خپلوان رشتہ داران محلې والا دا ټول خلک دا د دې دپاره راجمع شي چې د الله د کلام چې د هغه د کلام نه علاوه بل کلام په دنیا کې محترم معزز او اعلی شته دی نه. نو داسې عظمت والا ذات کتاب چې کوم دی د هغه کلام د هغې اختتام ختم وي نو د دعا د پاره خلک راغلی وي، زنانه هم راغلی وي، نارینه هم راغلی وي چې په دې دعاګانو کې پوره چې کوم دی شریک شي. او دغه وجه نه فرمایي چې یاره په ثواب کې دا ټول خلک برابر چې کوم دی شریک شي. انشاءالله مختصر ترجمه به صرف کوو ځکه چې موږ ته وینا وشو چې یاره د ترجمې ختم دی خدا یو سوره اخلاص دی او دوه چې کوم دی معوذتین دی. دا سوره اخلاص خو دې کې خالص توحید دی او چې څوک یو پیره سوره اخلاص وایي نو د ثلث قرآن چې کوم دی ثواب ورته میلاویږي. یعنی په دې کې صرف توحید دی او چونکه ټول قرآن د هغې بنیادی عقاید درې دي: توحید، رسالت او آخرت. نو د دې وجې نه درېیمه حصه قرآن چې تا ولوستو د هغې ثواب درته میلاو شو او چې درې وارې سړی وایي نو دا چې د پوره قرآن ته ثواب میلاو شو. نو ترجمه د هغې دا ده: قل هو الله احد. پیغمبره ووایه هو الله احد چې دغه الله یو دی یکتا. په دې کې د هنودو چې هغه 33 لکه تقریبا د دیوتاو هغه یعنی خدایان او د هغوی هغه پرستش کوي ورته و چې الله یو دی، د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته. او دغه رنګې چې کم خلک دا و چې د خیر خالق یو دی او د شر بل دی نو د هغوی پکې هم رد وشو چې د شر او د خیر نو جدا خدایان نشته بلکې یو الله دی. په دې وجه دلته کې اولی فرمایل چې اوه چې دغه الله یو دی، الله الصمد، الله بې نیازه دی. الصمد هغه چاته و چې د هر چا نه علاوه هر څه کولی شي او څوک د هغه نه بغیر هیڅ هم نشي کولی. الصمد بې نیازه ذات چې چاته محتاج نه دی په یو حالت کې هم. لم یلد نه د چا نه پیدا دی، ولم یولد او نه د ده نه څوک چې کوم دی پیدا دی. د الله دپاره څه خلکو یعنی اولاد
منتخب کوو چې یاره فرشتې د الله لوڼه دي او دغه رنګ عزیر علیه السلام د الله زوی دی او عیسی علیه السلام نو دا د الله نبی بشتا هیڅوک هم نشتا نتی څوک پیدا دي او نه د چا نه چې کوم دی پیدا دي ولم یکن له کفوا احد او نه د الله سره څوک همسر شته هم پله نه څوک برابري والا شته او دا دوه د معاوضتین لبید ابن عاصم د لوریانو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو وی کړو او بیا د هغې د علاج د پاره فرشته د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ته ودرېږي وي په دې سړي چا جادو کړی دی یعنی لوی واقعه ده نو د هغې د پاره بیا وی چې دا به څنګه ختمیږي نو چې دا به دا آیاتونه وای او یو غوټه به پرانیزي د دې سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم سپک شو ورنه عبادت به نبی علیه الصلاۃ والسلام کوله خو هیره به راتلله د دقې وجې نه چاپی سکوړي او جادو کړی نو په دې آیاتونو کې هغه بیانوي په دې صورتونو کې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان دی خاص مهربان دی قل ورته وا پیغمبر اعوذ برب الفلق زپنا غړم پرب د سبا سره من شر ما خلق د شر د هغه مخلوق نه چې پیدا کړی دی ومن شر غاسق او د شر د پټیدون کیدا اذا وقب د شر در خوریدون کینا اذا وقب کله چې در خورشي ومن شر النفاسات او د شر د پوکی کونکو نافل عقد پغټو کی ومن شر حاسد او د شر د حسد کونکو نا اذا حسد کله چې دا حسد کی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان دی خاص مهربان دی قول ورته و پیغمبر اعوذ برب الناس د پناه غواړم پرب د خلکو سره ملک الناس بادشاہ د خلکو دی الہ الناس معبود د خلکو دی من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکو نه د وسوسې اچونکي نه الخناس چې پټه پټه حمله کوي پټیدونکي او بیا حمله کوي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچي پسینو د خلکو کې من الجنة والناس چې د پیریانو ندي او د انسانانو ندي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول تعریفونه الله لره دي چې رب د مخلوقات دي الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د جزا سزا ایاک نعبد خاص تا عبادت کومونگا و ایاک نستعین او خاص تا مدد غواړو اهدنا الصراط والمستقیم روان کې مونگا پلار نیغه باندې صراط والذین لار د هغه کسان انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب کړی شي په هغوی باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو آمین یا الله دا دعا زمونږ قبول کړي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله عالم دی په معنا د دې حروف ذالک الکتاب لا ریب فی دا کتاب چې د شک نشته په دې کې هدل للمتقین رهنما دی لار خودون کې دی د پاره د متقیانو الذين متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې او یقیمون الصلاه قائمي منزنا ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړي خرج کوي د الله په لار کې والذین او د متقیان هغه کسان دي یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل کړی شوی تا ته اے پیغمبر وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو باندې چې تورات زبور انجیل چې نازل کړی شوی من قبلک استانه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دا خلک یقین ساتي د دې خلکو رزلټ او نتیجه دا ده اولئک علی هدى من ربهم چې دا خلک په هدایت دي د طرف د رخ خپل او اولئک هم المفلحون او هم دا خلک کامیاب دي